بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترم علماء کرامو، کله چې ماشوم منګه په هفت اقسام باندې پوه کو نو د روزانه په معمول سره به ماشوم سره منګه اجرا کو. اجرا به پرېږدو نه، د کال د سر نه راوالې تر کال تر اخره پورې ماشوم سره اجرا دا به شروع وي. سبق به زیات نه زیات 2-3 منټه به ماشوم سره وایي، نوره به بیا ټوله کو یو پیریډ وي کو دوه پیریډ وي، یو که د ماسپښین نه بس کل وختي مدرسو کې نو اجرا به ورسره کوو. نو لکه دې طریقې سره به ماشوم سره موږ اجرا کوو. لکه دلته اوس یو صیغه راغلې ده کتابه، نو د ماشوم نه موږ تپوس وکړو چې بچي دا کتابه ووایه دا ماضي ده او که مضارع ده. نو دې به وایي چې دا ماضي ده، نو بیا ورته وایي چې بچي د دې نه مضارع جوړ کړه. نو که دلته د مضارع د جوړولو طریقه ورته ګردانونه یې ویلي وه ښه ده، که نه ورته طریقه به ورته برابر کړي او دا یو خبره به ورته وکړي چې بچي مضارع به ته په څه باندې پېژنې. نو ورته مضارع علامت درته ښیم چې هغه په 3 څیزونو باندې پېژندلی شي. د مضارع په شروع کې به یا راغلي، یا به تا راغلي، او یا به حمزه او یا به نون راغلي. یعنې موږ ورته حروف اتین وایو. دلته کې حمزه، تا، یا، نون. نو په اخرني 2 صیغو کې چې کوم دی نو حمزه او نون دی، او د نورو کې چې کوم دی نو یا به تا یا به چې کوم دی نو یا راغلي. نو ورته ووایې چې لکه اوس کتابه راغی نو کتابه ماضي ده او که مضارع ده. نو دی به وایي چې ماضي ده، دا ماضي شوله. نو بچي مضارع ته جوړ کړه، نو دی به وایي یکتبو. صحیح شولو، ښه دا خو د ماضي نه مضارع جوړه شوله. اوس ووایه کتابه معلوم دی که مجهول دی، نو دی به وایي دا کتابه معلوم دی. ښه بچي مجهول ته جوړ کړه، نو کتبه. په دې طریقې سره په ګردانونو کې به ماشوم چې کوم دی نو پوهه کوي. دا نه چې بس کوم ګردان ورکړی شوی دی هغه بیا راټه روانه ده لګی نه، لکه ضربه ضربه ماشوم یاد کو، خو د دې نه سیوا نور ګردانونه به ورته خپل ذهن نه جوړوي، ورته به چې دې نه معلوم نه مجهول جوړ کړه. نو معلوم نه مجهول جوړ کړه. بیا ورته وایي چې په دې کتابه کې ضمیر کم یو دی، بارز دی که مستتر دی. نو چې دوی کتابه کې ضمیر دا مستتر دی. بیا ورته ووایه مستتر موږ په 2 قسمه ویلي دي، جایز الاستتار دی که واجب الاستتار دی. نو دی وایي چې جایز الاستتار دی. بیا به تپوس وکړو چې بچي جایز الاستتار دی نو تعبیر به څه سره کوو. نو دی وایي چې کتابه تعبیر هو ضمیر دی، باقي تعبیر به چې کوم دی نو موږ هو سره کوو. دغه شان بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو هفت اقسام وکړو تپوس وکړو چې په هفت اقسام چې کوم دی نو دا څه دي، دا چې کوم دی نو صحیح دی. ولې؟ نو بیا د صحیح چې کوم دی نو خپل شرایط دی چې 2 حرف پکې د یو جنس نشته، او یا پکې نه راغلی، حمزه پکې نه راغلی. په دې وجه باندې کوم دی نو کتابه څه شو، دا صحیح شو. دغه شان دی د واغده او دغه شان دی د یاسره، د غوا، د رمایا وغیره چې څومره راغلي چې په هفت اقسامو کې ماشوم په هر یو کې، په صحیح کې، په مثال کې، په عجب کې، په ټولو کې وچلېږي. او دغه شان چې کوم دی د واجب الاستتار مثالونه ورته وړل پکار دي. لکه یکتبو دی نو ورته بچي د دې نه چې کوم دی نو څلورمه صیغه جوړه کړه تکتبو شو. اوس پکې کوم ضمیر دی؟ نو په دې کې ضمیر دی. د دې نه اوومه صیغه جوړه کړه هغه هم تکتبو راځي. اوس پکې کوم ضمیر دی؟ نو اوس پکې چې کوم دی نو واجب الاستتار دی، تعبیر به چې کوم دی نو موږ انته سره کوو. دغه شان د دې 14مه جوړه کړه اکتبو شو. اوس پکې کوم ضمیر دی؟ انه ضمیر دی، پکې واجب الاستتار دی. اوس یې 14مه جوړه کړه نکتبو. اوس پکې کوم ضمیر دی؟ نحنو ضمیر دی، پکې واجب الاستتار دی. نو په دې طریقې سره ماشوم د یوې صیغې نه ښکته نه دي پکار چې هغه بار بار په دې کې چلول پکار دي چې دا واجب الاستتار هم دې وپېژني او دا جایز الاستتار هم دې وپېژني. او دې نه چې کوم دی نو بیا دغه ته راوړل پکار دي، ضمیر بارز سره راوړل پکار دي. لکه ورته یکتبونه ته اوس ګردان وکړه نو یکتبو یکتبانې. نو بیا دې په یکتبانې کې تپوس وکړه چې بچي د یکتبانې کې کوم ضمیر دی. نو دی وایي چې ضمیر بارز دی، پکې تعبیر به څه سره کوو؟ الف سره به کوو. بیا دغه شان د یکتبونه بچي په دې کې کوم ضمیر دی؟ بارز دی که مستتر دی؟ بارز دی. تعبیر به څه سره کوو؟ واو سره به کوو. نو په دې یوه صیغه کې چې کوم دی نو ماشوم په څو ځایه کې چلول پکار دی. بار بار ته تپوس کول پکار دی په ذهن کې دا خبره دا مضبوطه شو، دی باندې پوه شو، په اجرا کې پکې دې چې کوم دی نو روان شو دی.